بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة البقرې ډېر فضایل راغلي دي، لیکن زه به تاسو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نخلی مبارکې یو حدیث مبارکه پیش کړم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم کور کې سورة البقره لوستلی کېږي نو په هغه کور کې به جنات او شیطانان داخلېږي. دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په کم کور کې سورة بقره لوستلی کېږي نو هغه کور کې به جنات او شیطانان نه داخلېږي، او کم کور کې چې د شپې سورة بقره لوستلی کېږي، د سورة بقرې 10 آیاتونه لوستلی کېږي نو په هغه کور کې به د دوی په اهل و عیال بیماری او غم او نور داسې آفتونه ویره وغیره نه راځي. د دې سورة البقرې 10 آیاتونه که چېرې په یو لیوني باندې ولوستلی شي نو دې لیوني دا لیونتوب به ختم کړلی شي. د سورة البقرې هغه 10 آیاتونه دا دي: د الف لام میم نه 4 آیاتونه، او د سورة البقرې منځ کې یعنی الله لا اله الا هو الحي القیوم آیت الکرسی دې سره 2 نور آیاتونه، او سورة البقرې اخري 3 آیاتونه. دا چې په کوم کور کې لوستلی کېږي نو هغه کور ته به نه جنات راځي، نه به پرې جادو کېږي، او په هغه کور کې به نه غم او جنګ جګړې راځي.